بسم الله الرحمن الرحيم. فصل المبتدأ والخبر وهما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية، أحدهما مسند إليه ويسمى مبتدأ، والثاني مسند به ويسمى الخبر. مصنف دریم فصل راوړل په بیان د مبتدا او د خبر کې. په بیان د مبتدا او خبر کې نو په دې باندې اعتراض ورسي چې مصنف څومره مرفوعات بیانوي، هر مرفوع د پورې بیل بیل فصل راوړل. څه وکړلو؟ هر مرفوع د پورې څه وکړلو؟ بیل بیل فصل راوړل. ٹھیک ده که نه؟ خو مبتدا خبره دواړه په یو فصل کې ذکر کړو. دا ویلي ځکه چې مبتدا او خبر دا یو بل ته لازم و ملزوم دي. یو بل ته څه دي؟ مبتدا د خبر نه بغیر او خبر د مبتدا نه بغیر نشي راتللی. مبتدا د خبر نه بغیر او خبر د مبتدا نه بغیر نشي راتللی. نو ځکه یې په یو فصل کې ذکر کړو. دویمه وجه دا ده یا دویم جواب دا ده چې چونکې مبتدا او د خبر عامل یو ده، دوړ عامل معنوي ده که نه؟ نو دې وجې نه مصنف دواړه په یو فصل کې ذکر کړلو. او مصنف د دوړو تعریف هم په یو ځای باندې وکړله. خو زه درته بیل بیل تعریف کما او بیا به د یوه ځای تعریف باندې فایده کوید بیان کو. خیر ده، اول درته زه بیل بیل تعریف کوم، بیا مصنف چې په یوه ځای کوم تعریف کړی ده نو هغې کې به فایده کوید بیان کو. مبتدا تعریف به څه وي؟ مبتدا د ابتدا نه مشتق ده. مبتدا څه نه مشتق ده؟ ابتدا نه مشتق ده. او ابتدا معنی ده شروع کرنا. ابتدا معنی څه ده؟ نو مبتدا معنی به څه شي؟ شروع کیا ہوا. چونکہ د دینم جمله شروع کیږي نو دی وجه نه دې څه ویلی شي؟ مبتدا ورته ویلی شي. دې نه څه شروع کیږي؟ جمله شروع کیږي نو دی وجه نه دې څه ویلی شي؟ مبتدا ورته ویلی شي. مبتدا اصطلاحي تعریف څه ده؟ المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية المسند إليه. چې مبتدا هغه اسم ده چې خولي وي د عوامل لفظیه نه او دا مسند الیه وي. دا څه وي؟ مسند الیه وي. ٹھیک ده که نه؟ او د خبر تعریف به څه شي؟ خبر که چېرې مصدر شي نو دې لغوي معنا ده په معنی د اطلاع کرنا. په معنی د څه ده؟ که چېرې مصدر شي. او که چېرې جامد شي نو بیا په معنی د اطلاع ده. په معنی د اطلاع. دې جمع سي اخبار. پوه نه شوی پې؟ خبر که چېرې مصدر وي نو څه به وي؟ په معنی د اطلاع کرنا. که چېرې دا مصدر وي نو په معنی د اطلاع کرنا. او که چېرې دا جامد وي نو په معنی د اطلاع ده او جمع سي اخبار. او د نحویانو په اصطلاح کې هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیه مسند به. مغه د مبتدا تعریف ده خو صرف هغې کې مسند الیه وکنه. و دې الخبر هو اسم المجرد عن العوامل اللفظیه مسند به. مغه د مبتدا ولا تعریف ده خو فرق دا چې کې اخر کې مسند الیه و دې کې مسند به ده. پوه شئ؟
لکه زیدن ضاربون زیدن ضاربون ٹھیک شو لکنه یا زیدن قائمون زیدن قائمون نو دې زید مبتدا ده او قائمون څه شی ده خبر ده پوه شو که پوه نه شو دې پرې پوه شو نو فصل المبتدا والخبر هما اسمان دا دوړه اسمونه دي مجردان چې خولي دي عن العوامل اللفظيه د عامل لفظینا احدهما مسند الیه ويسمى المبتدا والثاني مسند به ويسمى الخبر پوښه فوائد کویت څه دی پکې نو مصنف المبتدا والخبر په دې تعریف کې المبتدا والخبر معرف ٹھیک ده کنه هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظيه الى اخره ده څه ده معرف ده ٹھیک شو کنه نو په هر تعریف کې جنس او فصل وي په دې تعریف کې جنس او فصل دي پوښه اسمانی دا جنس دا څه شي دا جنس دا هر اسم ته شامل لا کا مجرد وی کا مجرد د عوامل نوی وکا نوی پوهیږئ کا مجرد د عوامل نوی وکا نوی هر اسم ته څه دا شامل دا پوښه پوه شو اسمان څه دا جنس دا ټول عوامل ته شامل ده کا مجرد عن العوامل وی وکا نوی مجردان عن العوامل اللفظيه دا فصل اول ده دین هغه اسم وتل چې کوم مجردان عن العوامل اللفظيه دا فصل اول ده دین هغه اسم وتل چې کوم اسم د عوامل لفظینا مجرد نوی پوښه کبونه شو مسند الیه احدهما مسند الیه دا دی مبتدا په تعریف کې فصل ثانی ده احدهما مسند الیه دی مبتدا په تعریف کې څه ده فصل ثانی ده ادینه سو وتلو ادینه مبتدا قسم ثانی وتل او خبر ته وتل خبر او د مبتدا قسم ثانی ته وته او دا ورسره روان ده او یی څه دی وتلو خبر ته وتل او د مبتدا قسم ثانی ته وتل والثاني مسند به دا د خبر په تعریف کې فصل ثانی ده خبر په تعریف کې څه ده اذن مبتدا وتل اذن سو وتل مبتدا ته وتل کوئی نه شوي پیار اسمانی دا جنس دا مجردان عن العوامل اللفظيه دا فصل اول دا اذن سو وتلو اسمان ټول اسمونو ته داخل لا اسمان جنس دا ټول اسمونو ته داخل لا کغه مجرد عن العوامل وکنوي مجردان عن العوامل اللفظيه د فصل اول لا دین هغه اسمونه وتلو چې هغه مجرد عن العوامل اللفظي نه وي بلکې می لفظي بسوي داخل پوي احدهما مسند الیه د فصل اول خو د مبتدا په تعریف کې څه په تعریف کې دین خبر او د مبتدا قسم ثانی وتل والثاني مسند به د فصل ثانی دا دین څه وتل خبر په تعریف کې د خبر په تعریف کې فصل ثانی دا دین څه وتلو مبتدا ته وتل
ګوره مبتدا تعریف ته مو څه وکړله هو اسم مجرد عن العوامل اللفظیه نو اسم جنس دا ټول ته شامل ده ټیک شو کنه مجرد عن العوامل اللفظیه پس الاول ادنا هغه عوامل او هغه اسماء او تر چې کې باندې عوامل لفظي په داخل وي ټیک ده کنه عامل لفظي به داخل وي او مصدر دی د پس ثانی دا ادنا څه وتلو خبر مبتدا قسم سنی ته وتله و دې خبر تعریف مې د څه کړو هو اسم مجرد عن العوامل اللفظيه مستدل به ملي ٹھیک ہے کنا نو اسم جنس ده کنا ټول ته داخل لکه مجرد عن العوامل او کنوي او مجردان عن العوامل اللفظيه د فصل اول لا اذن هغه وتلو چې کوم ونه عوامل لفظي داخل وي هغه اسماء ته وته چې عوامل لفظي به داخل وي مستدل به د فصل ثاني ده اذن مبتدا وتل اذن سو وتل مبتدا ته وتل پوښه ها عبارت ته وګورئ المبتدا والخبر مبتدا او خبر هما اسمان مجردان دا دو اسمونه دي چې خالی دي دواړه عن العوامل اللفظيه د عامل لفظینا احدهما مسند الی یو مسند الی دا او اسم المبتدا ته مبتدا ویل شي ټیک شو کنه والثاني مسند به او دویم څه ده مسند به او اسم الخبر ته خبر ویل شي نو زید قائم والعامل فيهما معنويون وعامل په دې دواړو کې څه ده معنوي ده او هو الابتدا غا ابتدا ده اوس په دې خبره کې چې مبتدا خبر کامل څه ده لفظي ده که معنوي ده درې مذاهب دي پکې سورہ درې مذهب دي پکې ٹھیک ده کنه سو مذهب دي پکې درې مذهب دي پکې یو مذهب دا ده چې مبتدا او خبر دوړو کامل معنوي ده هغه ابتدا ده څه ده پوښي او ابتدا عامل معنوي ده ابتدا عامل دوړو کامل عامل معنوي ده مبتدا او خبر کې دوړو کامل څه ده عامل معنوي ده خدا د بصرین مذهب ده پهلا مذهب چا ده بصرین حضرات یای چې مبتدا او خبر دوړو کامل څه ده معنوي ده پوښي نو مصنف ته خوخ مذهب دا و نو دغه ذکر کړه مصنف ته خوخ مذهب هم دغه ونه دای ذکر کړل پونه شو په پوښي دویم مذهب دا ده چې مبتدا کامل معنوي ده ابتدا او په خبر کې مبتدا عامل ده په خبر کې چا څه کامل ده مبتدا عامل ده پوښه مبتدا کامل معنوي ده او په خبر کې مبتدا عامل ده لفظي عامل ده ٹھیک شو کنه دوی مذهب دا ده خبر کامل لفظي خبر کامل څه ده لفظي ده او درې مذهب دا چې په مبتدا او په خبر په دوړو کامل څوک ده عامل لفظي ده څه ده عامل لفظي ده مبتدا کې خبر عامل ده او خبر کې مبتدا عامل ده پوښي پونه شوي چې په مبتدا او خبر دوړ کامل څه ده عامل لفظي ده ویلي ځکه چې مبتدا کې خبر عامل ده او خبر کې مبتدا عامل ده سو مذهب شو درې مذهب شو پوښه خدا خو غوړو کنه مخکې واصل المبتدا ای یکون معرفتا مبتدا کې څه ده چې دا به معرفه وي ښا ٹھیک ده کنه اصل مطلب څه ده جو بغیر کسی عارض کے ہو چې بغیر د څه عارض نه وي نو مبتدا بغیر د څه عارض نه د معرفه وي ٹھیک ده کنه پوښي او دا ویلي ځکه چې مبتدا محکوم علی د پدې باندې حکم لاګي نو په وشي باندې به حکم تعالی ولګوي چې کله ته د معلوم خوې کنه چې
چې شی د معلوم نه وي نو حکم په کومه نه لګي پوه نه شو مبتدا چونکې محکوم علیه وي کنه او محکوم علیه باندې حکم لګي نو حکم په وشي باندې کله ولګوي چې ته معلوم وي ټیک شول نو دغه د وجه مبتدا ته پکور دا چې د څه وي معرفه وي مبتدا کې اصل څه دا چې دا معرفه وي واصل الخبر یکون نکرتن و اصل په خبر کې دا چې دا بنکره وي ځکه چې دې په څه لګي نکره محکوم به کنه ټیک شول کنه او محکوم به کې اصل دا چې دا بنکره وي محکوم به کې اصل څه دا چې دا بس وي نکره به وي بس تا کوي یو مخکې بس زمړه نور بیا وي نو کولې ته ولا عامل فيها معنوي عامل په دې دوړو کې معنوي دا هو ابتدا ده وصل المبتدا يكون معرفه او مبتدا کې سلاج د معرفه وي وصل الخبر يكون نکره او خبر کې سلاج د څه وي نکره وي پوه شو